الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمردین اسلام عزتمند و محترمو، نننے درس تے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ پا قربانے کی او پا عقیقہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو د غټ اختر قربانی کړی دا او دویم اوخان او ساروی یې لیږلي دي بیت الله ته چې هغې ته هدیه وي. نبی صلی الله علیه وسلم په حج کې هم ساروی ذبح کړي دي او دغه شانتې په عمره کې هم ساروی دا ذبح کړي دي. کله ګړي او بیزي کله نبی صلی الله علیه وسلم اوخان هدیه کړي دي او کله چې کوم دی د خپل حج په موقع باندې د خپل بیبیانو طرف نه بقر غوا دا ذبح کړي د غوا یا غوی دا ذبح کړي دي. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې کله حرم ته به یو څاروی لیږه نو هغې ته به قلاده غاړه کې اچوله، امیل غاړه کې ورته ویلی شي. هغه به د څارو کله به چې ګډي بیزي وي نو د هغې په غاړه کې به غاړه کې واچوله، لیکن اشعار به وله نه کو. او کله به چې اوښ لیږه نو هغې دپاره به غاړه کې هم په غاړه کې اچوله او د هغې دپاره به اشعار هم کو. اشعار دې ته وایو چې د اوښ دا کوب چې کوم دی یو طرف کوبو یا رستو کناټې دا به زخمی کو چې د هغې نه به کله وینه راووته نو په هغې باندې به یې لاس ووهو. دا به اشعار او علامه د دې خبرې وه چې دا څاروی چې کوم دی دا د حرم دپاره وقف دی، حرم ته ځي او هلته به ذبحه کېږي. نو بیا په لاره باندې به هغه څاروي ته چا څه نه ویلې. کله به داسې و چې نبی علیه السلام به په مدینه کې و او بل چاله به څاروی ورکړو چې دا څاروي حرم ته بوځ او ذبح یې کړه، نو بیا به نبی علیه السلام دا څاروي د لیږلو د وجې نه خپل ځان باندې څه نه حرامول په مدینه کې. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله یو څاروی لیږه د چا په لاس باندې نو هغه کس ته به یې وویلې که چېرته بالفرض په لار کې دا څاروی بیمار شي او نور مزل نشي کولی نو بیا به هلته کې ذبحه کړي او دا کم پیزار وغیره یا غاړکې چې د ده په دې غاړه کې ده دا به د ده په وینو کې چې کوم دی ککړه کړي او د پاسه بیا پې کښېږدي. د دې علامه به دی چې دا د حرم څاروی دی، دلته کې ذبحه شوی دی چې هر څوک پرې راشي نو هغه به د دې غوښه خوري. لیکن نبی علیه السلام به صحابو ته امر کو چې تاسو په لار باندې د دې څاروي غوښه دا نه خورئ. کله به نبی صلی الله علیه وسلم په یو څاروي کې ډیر کسان هم شریکول د قربانۍ په طور، لکه یو اوښ نو پای کې د نبی علیه السلام نه ثابت دی چې 7 کسان د شریکان کړي، دغه شانتې په یو غوا یا غوی کې 7 کسان دا شرکت د نبی علیه السلام او صحابو نه ثابت دی. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه انسان د پاره دا جایز کړو چې یو سړی څاروي بوزي نو په هغې باندې سورلي دا کولی شي تر څو پورې چې بل څاروي د سورلۍ دپاره نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم به اوښان دا نهر کول، په ولاړه باندې به د هغې نهر کو، دا یو ګس خپه مخکینې دا به ورته تړلې وه او د الله سبحانه وتعالی نوم به یې اخیسته، د ذبح په وخت کې الله اکبر به ویلي. او دغه شانتې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې خپل قرباني دا به په خپل لاس باندې ذبحه کوله او کله کله به چې کوم دی بل چاته هم وسپارله، لکه علي رضی الله عنه ته قرباني په حج کې دا سپارلې وه. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله ګډه بیزه ذبحه کوله نو د هغه په دې مخ باندې به خپه مبارکه کېښوده، بسم الله الله اکبر به پې وي او ذبحه به یې کړ. نبی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره دا جایز کړي دي چې د قربانو د څاروو غوښه چې کوم دی په خپله باندې وخوري، هم خپل ځان له توښه وساتي، هم او په غریبانانو کې هم تقسیم کړي. کله کله به نبی علیه السلام یو څاروی ذبحه کړو او بیا به اعلان وکړو چې من شاء اقتطع، د چا چې خوښه شي دین خپل ځان دپاره غوښه پرې کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه کله به چې په عمره کې ذبحه کوله نو د مروه غونډۍ په خوا کې به ذبحه کوله او کله چې نبی علیه السلام د حج قرباني کوله نو هغې بیا په مینا کې ټول څاروي دا ذبحه کړي وو. نبی صلی الله علیه وسلم به هغې ذبحه کوله د قربانۍ چې کله به خپل ځان حلال که، کله به چې د اختر په ورځ باندې نور راوخته، د نور د راختلو نه بعد به نبی علیه السلام رمی د جمراتو ویشتل او د هغې نه پس به بیا چې کوم دی نو قرباني دا کوله او منع به یې کوله چې د اختر په ورځ به حاجي چې کوم دی د نور د راختلو نه مخکې قرباني دا نه کوي. دغه شانتې سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم د غټ اختر په ورځ چې کوم اضحیه ورته ویلی شي هغې کې به نبی علیه السلام اکثر ګډان دا ذبحه کوله او دا به د اختر د مونځ نه بعد ذبح کول او فرمایل به چې کل ایام التشریق ذبح، ټول ورځې د تشریق چې کوم دي نو دا د ذبح ورځې دي، 11 12 او 13 په دې ورځو کې د غټ اختر
د ذوالحجې چې کوم د اختر درې ورځې دي په دې کې ذبح کول د قربانۍ دا جایز ده. نبی صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې من ذبح قبل الصلاة فليس من النسک. کوم سړی چې د اختر په ورځ د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړي، ذبح وکړي، دا قرباني نه، داسې غوښه ده. او وانما هو لحم قدمه لاهله، دا به صرف نفس غوښه ده چې خپل اهل دپاره مخکې وکړله. اصل کې قرباني چې کوم دی، نسک چې کوم دی، هغه د اختر د مونځ نه وروسته چې کوم ذبح کړی شي نو هغه دی. نبی صلی الله علیه وسلم به په ګډو کې دا حکم کو چې هغه ضأن وي، یو څاروی دی، ګډ دی یا ګډه ده، د شپږو میاشتو دی، لیکن د وجود په لحاظ سره غټ دی، غوښه پېشته دی، نو په هغې باندې قرباني جایز ده. او په عامو څاروو کې به نبي علیه السلام حکم کو د ثنیې، چې ثنیه باندې به قرباني کېدلی شي، چې ثنیه په اوښانو کې هغه څاروي ته وایي چې د هغه 15 کاله پوره شوي وي، او په غواګانو کې هغه څاروي ته وایي چې هغه 3 کال کې داخليږي، 2 کال یې پوره شوي وي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې کوم څاروي باندې به قرباني کوله نو د هغه اختیار به کو چې غوره څاروي دا غوره کې د قربانۍ دپاره، چې هغه روغ جوړ وي، څه مرض وغیره پکې نه وي، څه عیب پکې نه وي. نبی علیه السلام به منع کوله چې تاسو په هغه څاروي باندې ذبح مه کوئ چې د هغه غوږونه پرې شوي یا اخکران چې کوم دی نو هغه مات شوي وي. دغه شانتې هغه څاروي چې هغه په سترګو باندې ړوند وي، یا هغه څاروي چې هغه په خپه باندې ګوډ وي، یا چې کوم دی ډېر ټپ وي، په دې باندې به چې کوم دی نو قرباني نشي کېدلی. او نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو کله څاروي د قربانۍ دپاره اخلئ د هغه سترګې او غوږونه دا ګورئ چې دا روغ دی او که روغ نه دي. نبی علیه السلام به اراده حکم وکړو هغه چا ته چې چا به اراده د قربانۍ وه چې د 10 ورځې د ذوالحجې په دې کې به انسان چې څوک قرباني کوي د خپل بدن نه ویښته او نوکان دا نه کټ کوي. کله به چې قرباني به وکړه د هغې نه بعد بیا د خپل بدن نه ویښته او نوکان دا لرې کړل. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې قرباني به په عیدګاه کې کوله، کوم ځای کې چې به یې مونځ وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو ګډ یا یو چیلې دا د یو کورنۍ نه کافي کېږي، که کورنۍ کې ډېر کسان بس یو څاروی ذبح کړي دا ټولې نه کافي شي. نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په عقیقه کې دا ده. عقیقه هغه ذبح ته وایي چې انسان له الله سبحانه وتعالی اولاد ورکړي، او د اولاد د نعمت د شکر د وجې نه انسان په 9 ورځ باندې چې د خپل بچي نه ذبح کړي ته عقیقه وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل غلام رهینة بعقیقته، هر یو ماشوم چې دی دا ګاڼه دی په خپل عقیقه باندې، د هغه نه به ذبح کېدلی شي په 9 ورځ باندې څاروی. او دغه شانتې یحلق رأسه، سر به کټا کېدلی شي، خریلی به شي، او د هغه لپاره به نوم ایښودلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عن الغلام شاتان، د یو ماشوم نه چې کله ماشوم پیدا شي د هغه نه به 2 چیلي یا 2 ګډان ذبح کېدلی شي، او که ماشومه پیدا شوه نو د هغه نه به 1 چیلی یا 1 ګډه دا ذبح کېدلی شي په 9 ورځ باندې. وبالله تعالی التوفیق.